دا نننۍ دا ویډیو دومره شیر کوي چې هر یو مسلمان ورور ته دا ویډیو ورسي، ځکه چې په دې کې زمونږ د دین سوال دی، په دې کې زمونږ د اسلام سوال دی. غیر مذهبه دومره شو چې هغوی به اوس زمونږ دین پسې ټوکې کوي، غیر مذهبه دومره شو چې هغوی به زمونږ د خوږ قرآن پاک بې حرمتي کوي، هغه به شهیدوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر ستاسو ورور الیاس یوسفزی نیغ پناه حاضر دی تاسو ته هرکلی وایي. قدرمنو، دا په سکرین باندې به تاسو ته ویډیو ښکاري. دا ویډیو تاسو وګورئ چې یو غیر مذهبه دی، هغه راپاڅېدلی دی او زمونږ د خوږ قرآن پاک چې مونږ په ایمان راوړی دی، زمونږ په زړونو کې پروت دی، هغه چې کوم دی شهیدوي. دا تصویران هم تاسو ته ښکاري پر سکرین باندې. دا څومره ظلم دی. لکه اوس غیر مذهب هم دومره شو چې هغوی به زمونږ پورې ټوکې کوي، زمونږ دین پورې به ټوکې کوي، زمونږ اسلام پورې به ټوکې کوي. یار لږ راپاڅئ، د دې خلاف خپله کاروایي وکوئ، د دې خلاف اواز راوچت کوئ، احتجاجونه وکوئ. تاسو دا سیاسي پارټۍ وګورئ، عمران خان پسې لا خبرې شوي نه دي چې د عمران خان پارټۍ سره څوک تعلق ساتي، هغه به پرې راپاڅېدلی او بل پسې بې خبرې کړي. دغه شانتې مسلم لیګ پسې به خبرې شوي نه دي، د مسلم لیګ د پارټۍ نه به کس راپاڅېدلی او هغې بل پسې بې خبرې کړي. هغه کنځل او ناروا، دا ټول فضول دي. افغاني ورور به راپاسي، هغه به زمونږ د پاکستان جنډه وسوځوي، او پاکستاني ورور به راپاسي، هغه به د افغانستان جنډه سوځوي. د دې نه څه جوړېږي؟ پاکستان زمونږ وطن دی، افغانستان زمونږ مینه ده. مونږ دواړه مسلمانان یو، په خپله کې یو بل سره مان خلئ، په دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. الټا د دې چې کوم دی نقصانات ډېر دي. مونږ خو مسلمانان یو، مونږ به یو بل ته مینه ښو، مونږ به یو بل ته محبت ښو. که افغانی دی هم زما ورور دی، که پاکستانی دی هم زما ورور دی، ځکه چې دواړه ملکونه الحمدلله مسلمانان دي. افغاني نه دا بالکل نه دي پکار چې هغه راپاسي او زمونږ ملک پسې خبرې وکړي، او نه پاکستاني نه دا پکار دي چې هغه بیخي به باندې راپاسي او افغانستان پسې خبرې کوي، ځکه چې موږ دواړه مسلمانان یو. خبرې وکړئ هغه چا پسې چې کم کس د اسلام دشمن دی، کم کس زمونږ د دین دشمن دی، کم کس زمونږ د خوږ قرآن پاک دشمن دی. الحمدلله زه په خپله باندې پاکستانی یم، خو نه مسلمان دی، په کم ځای کې هم دی. خدای دې کړي چې هغه دنیا کوټ کې ولې دي، خو هغه زما ورور دی. زمونږ دین پسې خبرې کېږي، زمونږ اسلام پسې خبرې کېږي، زمونږ د خوږ قرآن پاک بې حرمتیانې کېږي، زمونږ قرآن پاک شهیدان کېږي. کله څنګه تصویران پر سوشل میډیا باندې شیر کېږي، او مونږ افسوس خبره دا ده چې مونږ نور هر څه پسې خبرې کوو، د هر څه خلاف مونږ اکشن اخلو، او د دې خلاف مونږ اکشن نه اخلو. اخر ولې؟ دا زمونږ کمزوري ده. نو مهرباني وکړئ، راپاڅئ، او چې کوم سوشل ورکر دي، څوک هم دي، او دا کلمه یې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او مسلمان دی، او په زړه کې د مسلمانۍ هغه لږ تکیم څه پراته دي. نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ. ما دا نننۍ ویډیو هغې مشرکانو ته، هغه غیر مذهبو ته ورسوئ چې کم خلک زمونږ د خوږ قرآن پاک پسې، زمونږ د خوږ دین پسې خبرې کوي. والسلام، خوشحاله خان آباد اوسئ.